دیوی بخلاف قولهم صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیزا. دا تعریف ته کړیو کنه پرون وضاحت کړیو. فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييدها بالمعاني وللتصورات بناء على أنها لا نقائز لها على ما زعموا. لا نقائز لها دا چې وی دي مفردات لره نقایز نشته نو شارح وی علامه خبره سي زعم ده پرون ویلي و زعم ولې د کچر طریقته مفردات لره نقایز را نشي نو د منطق ډېرې قاعدې وړاندې شي. لكنه لیکن شاملیږي غیر د یقینیاتو تمن التصدیقات. الک تصدیقاتو کې خصوص شی و یقیني او غیر یقیني او د تصدیق مسلو اقسام ویلیو کنه نو دغه تعریف وي پچا کې په تصدیقاتو کې صرف یقینیاتو ته شاملیږي بس. خدا تعریف هم خوندور نو ځکه شارح نسبت د چا ورته وکړه د زعم ورته وکړه نو دی راغی پاک خبره درته وکړه ویله که داسې کار وکړه. لکن ينبغي لیکن مناسب دادا چې حمل کړی شي التجلی تجلی پچا باندې حمل کړی شي الا پچا باندې على الانکشاف التام پچا باندې هغه انکشاف تام الذي هاغه لا يشمل الظن چې هغه ظن ته نه شاملېږي. ولې؟ لأن العلم عندهم مقابل للظن. دا لانجه خو پچا جوړوه په پاسه ولني تعریف جوړوه کنه چې لکه دلته څه شی راغلی انکشاف راغلی نو دا تعریف دی موافق د محاورې د فن نه دی. تصورات تو تم شامل دی او محسوسات تو تم شامل دی تصدیقاتو کې یقینیات او غیر یقینیات ټول ته شامل دی. نو دی وینا نه چې کله می مراد د انکشاف نه انکشاف تام کنو انکشاف تام چې دی بیا چاته شاملېږي اله ځوان ته نه شاملېږي ځکه علم په اصطلاح د دوی کې مقابل د چا دی نو بس تعریف درست شه صرف تنها یقینیات به تینا مراد وي بس تا هغه پاسه سره ولګوه. دلیل خلقی چراغ نو دیوی ایل مخلوق اشاره کی چې طالب خلق مصدر ده. خلق څه شی ده؟ مبنی للمفعول ده په معنا د مخلوق سره او مخلوق من الملک والانس والجن بخلاف علم الخالق نو دا د دې د پاره اسباب دي خا د مخلوق د پاره د علم اسباب دي په خلاف د علم د خالق سره. فانه لذاته لا بسبب من الاسباب. علم د الله تعالی چې ده دا لذاته ده دا په یو سبب د اسباب سره نه ده. علم څه شی ده؟ لذاته څه معنی نه تقاضا د ذات ده. ذات الله تعالی مقتضی د چا ده؟ د علم ده. ځکه علم مخکې مویلی صفت الکمال ده نو که نوي او حادث رستو را پیدا شي نو مخکې به جهل وي عیاذا بالله او جهل صفت ته نقصان ده په حق د چا کې د باری تعالی کې بل ورځ مرته ویل دی چې وایي واسباب العلم ثلاثتنا کم دي. الحواس السلیمة حواس سلیمه دی خبر الصادق و خبر صادق دی و عقل دی بحکم الاستقراء دی وی دغه درې شیان چې دی دا په حکم د استقراء دی. په حکم د چا دی؟ استقراء دی. الکه دا څه معنا یعنی تتبع تلاشم چې کړی نو ویلی مو دي چې اسباب د علم سودی بلې ته ګورئ وجه د ضبط په کې څه شی ده ته چې وای اسباب د علم درې دي نو وجه د حصر خو غواړي کنه حصر او ضبط ته یوه معنا ده وجه د بندوالي غواړي. د اسباب د علم په دې دریو کې را بند ولې شول د دې دریو نه زیات ولې نه شول او د دې دریو نه کم ولې نه شول نو د خپله درته وایي ووجه الضبط وجه د ضبط دا ده ان السبب ان کان من خارج سبب به خالی نه وي یا بداوي من خارج خارج د مدرک نه وي خارج د چا نه وي د مدرک نه بیرون بل شی به وي نو دی ته بیا فل خبر الصادق نو دی ته خبر صادق ویلی کېږي. لکه خبر صادق دا د مدرک نه خارج دی که مدرک کې داخل دی مدرک خو نفس ناطقه دی او خبر د بل چا ورته را رسېدلی دی خو دا خارج من المدرک دی. والا او کچری خارج من المدرک نو فان کان کچری ودا بیا آلتا آله غیر مدرکن چې ادراک نه کونو بیا حواس دا والا او کچری ادراک کونو فالعقل بیا څه شی دی معترض بی لکه دا حصر د اسباب د علم دا د په دې سلاسو کې چې دا باطل دي. ولی باطل دي؟
راضی دی او اعتراض کوي فإن قیل که په اعتراض کیو چې السبب المؤثر سبب مؤثره په ټول علومو کې وای خلاصه د اعتراض ده وای لکه دا سبب چې تا کوم یاد کړی و اسباب العلم ثلاثه دا سبب به خالی نه وي یا به سبب حقیقی اخلي سبب مؤثره یا به طالب څه شي اخلي سبب ظاهری اخلي او یا به سبب فی الجمله اخلي فی الجمله دا معنی چې بس تغید وجه علم راځي كسبب مؤثر اخلي نو دی وی فإن قيل السبب المؤثر سبب مؤثر او سبب حقيقي خو په ټول علوم کې هو الله تعالی الله تعالی دی دا ولی لانها بخلقه زکه دا ټول اشیاء د الله تعالی په خلق سره دی او د الله تعالی په ایجاد سره دی من غیر تاثیر للحاسه حاصل را پکې کم تاثیر نشته دی حاصل را پکې څه شي نشته او خبر لره پکې تاثیر نشته او عقل لره پکې تاثیر نشته که تاثیر پکې اچوي نو هم د غزات اچي نو که مراد د سبب نه سبب حقيقي وي نو سبب حقيقي خو د ټولو علومو د پاره یو دی چې الله تعالی نو بیا درې ذکر کول پکار نه ونه خدا سي بدیلو چې سبب د علم یو دی دویم څه یا به مراد ستا سبب ظاهري وي که مراد دی سبب ظاهریو و سبب الظاهریو کنار للاحراق که مراد دی سبب نه سبب ظاهریوی چې داغي په وجه باندې علم راځي کل احراق لکه نار راواخله د پاره د احراق الکه اور دا د سوځولو د پاره یو سبب دی خدا هو العقل لا غیر سبب ظاهری تنها څه شی دی ادراک عقل کې بل شی خو نه کی بلې ته ګورئ وانما الحواس حواس چې دی او اخبار چې دی نو دا خو آلات دی او طرق دی په ادراک کې ادراک عقل کې حواس او اخبار دا طرق دی پچا کې په ادراک کې دا ادراک اصل کې کار د چا دی د عقل نه یا به مراستا سبب فی الجملوی وسبب فی الجمله سبب فی الجمله دی تویل کېږي چې الله تعالی پیدا کی پمن کې علم معه بطریق جری العادت لک څنګه چې عادت شریفه جاری دی د دې لپاره چې شامل چې المدرک کالعقل والآل کالحس والطریق کالخبر نو دا بیا لا ينحصر فی الثلاثه دا سبب مفضی فی الجمله دا بیا په دې دریو کې منحصر نه دی بل ها هنا اشیاء دلته سنور اشیاء هم شته دی لکه وجدان او حدث او تجربه او نظر د عقل بمعنى ترتیب المبادی والمقدمات نو بیا په کار دا و چې حصر دی په دریو کې نوې کړی هغه نور اسباب دی هم ور سره حساب کړي وای طالب وجدان چاته ویل کی وې دا یو صفت باطنی ده تدرکو بها الامور المبطنه چې په دې سره ادراک ته چا کیږي د امور مبطنه او کیږي کل حزن و سرور دا حزن او سرور د دې انسان ادراک کی کنه خفګان او خوشحالي ادراک انسان کی کنه خو دغه د خوشحالي او د خفګان ادراک چې انسان کینو دا په سبب د چا سره کی د وجدان سره دا قوت پکې خدای تعالی پیدا کړی چې په دې سره د امور مبطنه او ادراک کیږي بل حدث ته طالب حدث چاته ویل کیږي نو حدث هم دا یو صفت دی چې خدای تعالی په بعض نفوس قدسیو کې اچولې وي او دغه حدث سره کار د چا کیږي طالبا الا دا په نفوس قدسیو کې خدای تعالی اچولې وي او ډیر کرته دوی ته نظری شی بدیهی ګرځيږي او دا بیا عبارت ته د چانه هو سرعه انتقال النفس بحيث يحصل المبادئ والمقاصد دفعه واحده دا غ سرعت د چا د انتقال د نفس دی چې حاصلېږي مبادئ او مقاصد د دفعه واحده په یو ځای باندې دلته سلم کې برتراشي ډیر کرته او شی طالب نظری هم وي بدیهی هم وي نظری وي په نسبت سره یو چاته بدیهی وي په نسبت سره چاته بل چاته مغه نظری شی په نسبت د چا سره د زینو خلکو بدیهی وي دا غ څوک دي چې هغه اصحاب د قوت چاوي دا قوت قدسیوی پاک نفسونه ور تخته تعالی ور کړي نو مبادئ او مقاصد غي ته څه شی وي یو شی لکه علوم د انبیاء کرام د اولیاء کرام اولیاء کرام تاسو ګوري اصحابان د قوت قدسی دي الهامونه ورته کیږي کشفونه ورته کیږي القاګان ورته کیږي نو شی بل چاته نظری استدلال به کوي او ته نظری نه هغه ته څه شی وي طالب بدیهی وي نو دا خو هم یو سبب د علم دی په کار د چې بیا به دا ذکر کړی وي بل تجربه د طالب دا هم یو سبب د علم د ادراک د علوم مجربه او د حاصلېږي په تجربه سره کنه لکه تاسو د ډسپلین ګولې چې دا سرخه کوي نو ډسپلین ګولې سرخه کوي په دې باندې ست علم د علم د کم زینه دراغلی دی او تجربه نه راغله کنه خلکو دا تجربه کړې چې ډسپلین ګولې د سردرد د پاره څه شي دي مفید دي نو دا طالب بل شي تجربه سره علم راځي په ادراک د مقدمات سره هم علم راځي په نظر العقل سره
نظر العقل عبارت ته ترتیب د مقدماتونه دا په نظریاتو کې راځي لکه موږ وتاسو العالم حادث وغیره. ونظر العقل بمعنى ترتیب المبادئ والمقدمات. نو بیا خو به دا شیان هم ذکر کړیو کنه، هغه دی ولې نه ذکر کول. نو قلنا سره دې جواب کې هاذا علی عادت المشایخ، یله کما چې دغه څلور درې شیان ذکر کړل نو دا خبره زما بنا ده په عادت د مشایخو باندې، فل اختصار په اختصار کولو کې علی المقاصد والاعراض، په مقاصدو چې غیر لګي تنها اختصار په مقاصدو کې نه مقاصد ذکر کوي، والاعراض او اعراض کې د تدقیقات او د فلسفهونه. د مشایخ دا عادت ته چې د فلسفو کم تدقیقات دغه نه اعراض کې هغه نه ذکر کوي او دغه کم شیان چې مقاصد وي نو غوی دا ذکر کوي. نو په دې اساس او بنیاد باندې دوی راولګي د نور شیان ذکر نه کړل. ولې؟ فانهم لما وجدوا بعض ادراکات حاصله تناقيب الحواس ظاهره التي لا شك فيها، وای د فلسفو چې ته بعض ادراکات چې حاصلیږي وروستو د استعمال د حواسونه، حواس استعمال کې ادراکات را حاصل شي، التي هغه لا شک فيها چې پغې کې شک نشته، سواء كانت که ذوی العقول وي که د غیر ذوی العقول نه. نو جعلوا الحواس احد الاسباب غي وګرځو څه شی طالبه حواس یو د چانه د اسبابونه. د فلسفه نه دي دوی 15 حواس نورم مني جغی ته حواس خمسه باطنی وي، حس مشترک ته خیال دی، وهم دی او حافظه ده او بل پکې څه شی دی طالبه متصرفه ده. دوی قانون ځان د پاره خیر دی، قانون دا دی عجیب غوندې قانون دوی ذکر کوي. طالب دوی وای د هر یو مدرک د پاره جدا جدا ادراک او مدرک پکار دی. د کوم شي چې ادراک کیږي کنه نو دغه د پاره جدا مدرک هم پکار دی او بل ادراک هم ورته پکار دی. ولی وی قانون دا دی چې ګوره یو شی پس د ادراک نه، ادراک د مدرک نه غزایل کیږي، نو چې زایل شنو دغه د پاره خزانه پکار ده. او دا ادراک دوی وی یو فعل دی دا صادریږي د مدرک نه او صدور د کثیر د واحد نه ناروا دی، لہذا د هر مدرک د پاره بس شوی طالب ځان ته جدا جدا مدرک او ادراک پکار دی. نو دوی دا مدرکات تقسیموي بیا او وی په جانب د مدرکاتو کې وګورئ، دا جانب د مدرکاتو چې د کوم شي ادراک کیږي په دې جانب کې یو صوري جزئیه دي، مادیه محسوسه پسترګو ښکاری، لکه صورت د زید تا ته پسترګو نه ښکاری، صورت د عمر وغیره. نو د دې د پاره یو مدرک پکار دی او خزانه پکار د پس د ازالې نه. کله چې تا ادراک وکړه دا شی ادراک وکړه نو ته پاتې کیږي نه، وای دا ځایله کیږي، نو چې ځایله کیږي نو یو خزانه ورته پکار ده. دویم په مدرک کې طالب معانی جزئیه دي، دا معانی جزئیه په خپل غیر محسوسه دي او موجود دي په محسوساتو کې. د دې د پاره یو مدرک پکار دی جدا او د دې د پاره خزانه پکار ده. لکه مثال څنګه د تاسو ګورئ سور دي طالب، دا سور څه شي دي؟ الا دا سور معانی دي، معانی جزئیه او غیر محسوسه پسترګو باندې خو ښکاریږي نه، نو دا موجود دي پچا کې په محسوساتو کې. د دې د پاره جدا مدرک پکار دی. لکه مثلا طالبہ یو معنا جزئی په زید کې پرته ده کنه چې هغه څه شی دی؟ دوستی د زید یو جزئی معنا ده او پمدی محسوس کې پرته ده. دشمنی دا یو معنا ده او پچا کې پرته ده، پمدی محسوس کې پرته ده. نو دا سی نو جزئی معناګانې هم شته ده. نو د دې لپاره هم یو مدرک پکار دی او پس د ازالې نه د دې لپاره څه پکار ده؟ یو خزانه پکار ده چې دالته پکې را پاتې شي. او دریم طالب څه شی دی؟ منګو تاسو وایو دریم معانی عقلیه مجرده دي، د دې لپاره هم جدا مدرک پکار دی او خزانه پکار ده. چې هر کله قانون دسې دی نو دوی وایي د صور جزئیه او مادیه او د پاره چې د مدرک حواس خمسه ظاهره دي. حواس خمسه دا کم شیان چې څه شی وي طالب؟ الا صور دي، الا جزئیه او مادیه. نو دې د پاره مدرک پکار دی. نو دې د پاره مدرک چې د حواس خمسه ظاهره دي. نو صور د جزئی حین الاحساس دا مندرج وي په حس مشترک کې، او حس مشترک د سترګو د پاس دلته دی عین پروت دی. کله مثلا دا زید ته ګوري نو د زید صورت دا دلته نقش وی کنه، یو عین وی دلته پاس پروت دی د سترګو د پاس، دا دلته وی ورته ګوره هم د قشې درته ښکاری. چې کله تا د زید نسترګې واړولې نو سترګې خو کټ شولې او ستاو دا دغه منځ کې چې کومه فاصله و دغه تصویر نو غینه خو سترګې واوړې دي. اوس دا صورت خو په دې حس مشترک کې را نقش شه، خو د دې لپاره خو ساتل پکار دي کنه، او چیرته ساتي؟ نو دی وای دا صورت چې ساتل کیږي طالبہ نو د دې لپاره یو خزانه پکار ده
او خزانه د هغې چې دی څه شی دی طالبه د صورو محسوسه و خیال دی. نو چې کله ستا دا په کار شي نو د خزانه تو خیال نه دا شی راواخله او خپل مشکل ورباندې حل کا. لکه مثلا طالبه تا څه کال زید ولیدم د ده صورت دلته پروت په حس مشترک کې تا ورته وکتلې کله چې بس سترګې دې ترې نه واړولې نو دا صورت د ده خو یو صورت جزي وه نو دا خو ځایله کېږي بعد الادراک وي دې ته خزانه په کار او خیال ته لاړ کال بعد دا ځای تا بیا ولید څنګه دې په سترګې ولګېدلې تا وپېژنده چې ووله دا پلانی دی دا پلانی تا د څه نه وپېژنده نو دوی وایي دلته هغه صورت د ده په خیال کې پروت و که نه هغه صورت ترې راواخېسته بېرته دې پرې وپېژنده چې هلکه دا خو پلانی شی نو ګوره د چا دپاره هله د صورو جزئیو دپاره اسباب حواسو او دا منقوشو په حس مشترک کې او خزانه د دې دپاره څه شی دی خیال. بلې ته وګوره معانی جزئیه دي نو په دې کې معنا د ضرر په مثلا معنا د ضرر په دشمن کې معنا د دوستۍ په چا کې اله په دوست کې دا معنی جزئیه وي نو د دې دپاره طالب مدرکه پکار ده چې ادراک د دې معنی جزئیه وکړي. نو ادراک د معنی جزئیه دوی وایي واهمه کوي څه شی کوي وهم. دا بعضې چا باندې وهمي ګډوډ وي که نه وهم پې غالبه شوی دی نو د چا وهم ګډوډ شي بیا مشکلات جوړېږي که نه. دوست نه خلک تقاضا د چا کوي د دوستۍ کې دی بیا کله دوست نه تقاضا د چا کوي د دشمنۍ کې خلک ویله که بس دوست به یو دی به تېنه د دشمنۍ زړه کې به ډارېږي تېنه نو په ده دا وهم غالبوي. نو ادراک د دغې معنی یو څوک کوي طالبه وهم نو چې تا د دوست نه د دغې معنا ادراک وکړه نو دا خو ځایله کېږي نو د دې دپاره ځان ته یو خزانه پکار ده وایي خزانه د دې چې دی هغه حافظه ده. دا معنی جزئیه ټول لاړ شي بیا په چا کې پراته وي بل ټکي ته راشئ د هغې نه وروستو طالبه بل سبب د علم چې دی ګورئ نو که دا حافظه مثلا تا یو سړی اوس ولیده او ستا ورسره دښمني ده نور روک کال بعد دې ولید څنګه دې پې نظر پرېوته اوهو سره خو زما دښمني وه نور ترې منډه کړه نو دا معنا ادراک تا د کم ځای نه وکړه دا لانجه خو پروسه کالې پېښه شوې وه دا اوس چې بیا ذهن ته راځي ویم دغه معنا جزي چې دی دا په حافظه کې پرته وه تا بېرته راواخېستله. حافظه کې معنی جزئیه پراته خلک ویله که حافظه مې خرابه ده که نه نو معنی جزئیه پکې پراته یو څوک د مخې ته راشي ویله که ودې نه پېژندم دی ورته ولا خیال ته مې رانغلی ښه ودې نه پېژندم خیال ته مې رانغلی خو مقصد دا دی چې په خیال کې دا صورې جزئیه پراته وي که نه دی ورته خیال ته مې رانغللې. بل سبب د علم طالبه متصرفه ده متفکره مرتي دا داسې یو قوت دی چې په دماغو کې الله تعالی پیدا کړی دی چې د اتصال کې دغه صورو جزئیاتو چې کوم په خیال کې دي او دغه رنګې د معانیو هم کله ناکله دا کار دا کوي که نه دا لانجه جوړوي. طالب صور دا متفکره څنګه اتصال او انفصال په مابین د صورو جزئیو کې کوي. ستا په ذهن کې طالب صورت د زید پروت و او ستا په ذهن کې طالب صورت د عالم او شیخ الحدیث پروت و بل طرف ته دی صورت د چا پروت دی او کافر دی په ذهن کې پروت او تا قوه را لګېږي د دې په منځ کې اتصال او انفصال کې د زید دا صورت خو ستا په ذهن کې پروت و چې ښه مولوي صاحب دی ښایسته صورت ورته خدای تعالی ورکړی پټکیم په سر دا سړی پرېښي په شریعت پابند سړی دی او ایسته ورسره وران شولې طالبه نو چې وران شي نو چې بیا د زید تصور کوو نو د خپل خیال کې درته ویل چې د دې خرکوس په دومره غوږونه دا تصور کله کله کوي که نه کله ویله که غټه لکیم ورپورې نښتې ده داړې غاښونه خو واړه واړه که نه نو کله دا خپل ذهن کې سړی داسې یو صورت راولي چې هلکه دا خو ډېرې اوږدې اوږدې داړې لري څنګه بدرنګه شی دی نو دغه اتصال او انفصال چې په مابین د دې صورو جزئیو کې کوي نو دا یې څوک کوي دا متصرفه. نو دا بل سبب دی د اسبابو د علم نه خو چونکې دا اسباب خو داسې اسبابو چې د دوی په نظ باندې ورلره اعتبار نه و نو دوی موږ ځکه ذکر نه کړه. ګوره قلنا هذا على عادة المشایخ في الاقتصار الى المقاصد والاعراض عن تدقیق الفلاسفه د فلاسفو د تدقیقاتو نه دوی اعراض کوي فانهم لما وجدوا بعض الادراکات هر کله چې دوی ومنتل چې بعض ادراکات حاصل دي عقیبه وروستو د استعمال د حواس ظاهرونه التي لا شک فيها عامه که ذوي العقول نه وي که د غیر ذوي العقول نه نو جعلو دي وګرځو حواس یو د چا نه اله یو د اسبابو د علم نه دا وایي ورپسې ګورې ورته ولما کان هر کله چې معظم د معلومات دیني او مستفادو د خبر صادق نه ډیر دینی خبرې د خبر صادق نه را فهم یې کنه نو دی وی بیا دوی را اولګېده جعلو سببا آخره ولما هر کله چې ساخن وایي چې هلکه پنځه خواص نور ولې ذکر نه کړل
وی ولما لم يثبت کله چې ثابت نو د دوی په نسبت باندې حواس باطنه چې مسما دي په حیث مشترک کال وهم وغیر ذلك متصرف او حافظه ولم يتعلق لهم غرض نو دوی لره کوم غرض متعلق نو په تفاصیل د حدثيات او د تجربيات او د بدیهیات سره د نظریات سره پاشي مویلې او سره د دې چې کان مرجع الكل الى العقل د دې ټولو رجوع چاته وا عقل ته ولکه جواب کې چې پاس ویل نو جعلوه دوی دا وګرځو سببا ثالثا دریم سبب وګرځو چې دا مبزي کېږي علم ته په مجرد التفات سره یا په انضمام د حدث سره یا په تجربه سره یا په ترتیب د مقدمات سره نو فجعلوا السبب في العلم وګرځو دوی دا سبب په علم کې چې بان لنا جوعا وعطشا دا مثال د وجدانیاتو کا کل اعظم د جزنا نور القمر مستفاد من نور الشمس سقمونیا مسهله د تجربیاتو مثال عالم حادث ته د عقل مثال کو ان کان اگر که په بعضی کې چې ده و ان کان فی البعض باستعانه من الحس اگر که په دې بعضو کې و استعانت ته حشته ده خدا ټول شمار کړ په چا کې